څه ورډز دي چې مطلب زیات تر دا مونږ د سیم ټرمینالوجي دپاره یوز کوو چې ریشو یا فریکشن شو یا ریشو ډیویژن شو یا ریشو پرسنټیج شو چونکې کامنلی دا مونږ ته داسې پته لګي چې مطلب داسې دي دا سیم ورډز دي خو د دوی ترمنځ چې کوم دا څه ډفرنس دی. اول مونږ سټډي کوو چې د ریشو او د فریکشن ترمنځ ډفرنس څه دی. نو سپوز مونږ وایو چې یو څلور ملګري دي او هغوی چې کوم دا یو ریسټورنټ ته لاړو یو پیزا یې اډر کړه او هغه پیزا چې کله هغوی له راله هغه یې پوره په 8 پارټ کې چې کوم دا ډیوایډ کړې وه. چې په 8 پارټس کې ډیوایډ کړې وه مونږ وایو چې یو کس چې کوم دا هغه د دې نه اول 2 پارټس واغستل 2 پارټس یې واغستل نو ټوټل پارټس چې کوم دا په دې پیزا کې مونږ سره څو ټوټل پارټس چې کوم دا هغه 8 شو. ټوټل پارټس is equal to 8 چې کوم A کس و نو هغه د دې نه څومره واغستو 2 پارټس یې واغستل. نو که زه د دې ریپرزنټیشن کوم چې په دې پیزا کې باقي څومره پارټس پاتې شو یا زه د دې A کس لپاره فریکشن لیکم نو زه به لیکم چې 2 out of 8 یعنی د A کس لپاره که چېرې زه دا خبره په فریکشن کې کوم دا به شي 2 out of 8 سو یعنی د دې نه چې کوم دا 2 پارټه وخوړلی شول ټوټل 8 پارټس د هغه 8 پارټس نه چې کوم دا نو څومره وخوړلی شو سټوډنټ A چې کوم وه یا یو کس A چې کوم وه هغه 2 پارټس وخوړلو. نو دا چې کله مونږ په فریکشن کې لیکو نو دا به مونږ لیکو 2/8 سو یعنی دا پاسه نومیریټر کې چې کوم دا نو دا مونږ ته پارټس ریپرزینټ کوي او په ډینومینیټر کې چې کوم دا نو دا څه ریپرزینټ کوي ټوټل پارټس ریپرزینټ کوي یعنی ټوټل څومره پارټس وي او سنگل پارټس ترمنځ چې کوم د کله مونږ کمپیریزن کوو نو دې ته بیا مونږ څه وایو فریکشن وایو. د دې نه هټ کې چې کله مونږ د ریشو خبره کوو که چېرې زه اوس وایم چې د دې نه دا 2 پورشن چې کوم دا یا دا 2 پارټس چې کوم دا الریډي یوټیلایز شوي دي نو مونږ سره اوس دلته کې چې کومه پیزا ده نو هغه څومره پاتې شوې ده هغه که مونږ خبره وکړو نو مونږ سره ټوټل چې کوم دا هغې کې 6 پارټس پاتې شوي دي یعنی هغه چې کوم دا څومره 6 پارټس پکې پاتې شوي دي دا 2 ته خوړلي شوي دي دا اوس 6 پارټس پاتې دي. اوس یو B کس چې کوم دا هغه د دې نه چې کوم دا 2 پارټس واغستلو نو آیا د دې چې زه کوم کمپیریزن کوم نو دا به زه داسې لیکم چې 2 out of 8 سو نه دا مونږ داسې نشو لیکلی ځکه دلته کې اوس 100 پارټس پاتې دي دلته کې چې کوم دا نو مونږ سره 6 پارټس پاتې دي نو که چېرې دا زه خبره کوم نو دا به 2 out of 6 راځي بیا خو هغه خبره غلطه شوه. اول کې سټارټ کې څومره و ټوټل 8 پارټس و او دلته کې چې کوم دا د ده لپاره مونږ کمپیریزن کوو نو 2 out of 8 راغی. اوس که مونږ د B دپاره خبره کوو نو پیزا خو یو وه ټوټل 8 پاتو خو دلته کې چې کوم ده بیا مونږ سره څه راځي 2 out of 6 راځي. نو چې کله دا قسم کنفیوژن راغی نو د دې نه د بچ کېدو لپاره چې کوم دا بیا کنسپټ ریشو راغی یعنی ریشو چې کوم ده نو دا د څه نه کمپیریزن کی دا پارټس ټو پارټس کمپیریزن کی. دلته کې مونږ په فریکشن کې چې کوم دا پارټس ټو هول کمپیریزن کو یعنی ټوټل سره کمپیریزن کو او ریشو چې کوم ده نو دا مونږ سره څه کمپیریزن کوي دا مونږ سره پارټس ټو پارټس کمپیر کوي. نو که چېرې دا زه لیکم د A او B ترمنځ بیا مونږ ریشو ګورو یعنی A کس چې کوم دا هغه 2 واغستل او سپوز دلته کې مونږ وایو چې B کس چې کوم دا هغه 4 پارټس واغستلو نو دلته کې بیا مونږ د دې ریشو روباسو 1:2 به راشي که دا مونږ سمپلیفای کړو نو مطلب دا دی که چېرې A سټوډنټ یو پارټ اخلي نو د B سټوډنټ په څومره راځي دا به 2 پارټس راځي. نو دغه شان بیا دا مونږ چې کوم دا پارټس ټو پارټ کمپیریزن کوو نو دې ته مونږ څه وایو ریشو وایو. یا سمپل یو بل اگزامپل مونږ واستو چې ټوټل 10 چاکلیټس دي مونږ سره او 5 سټوډنټس دي 10 چاکلیټس دي او 5 سټوډنټس دي نو که چېرې زه وایم چې د دې 10 چاکلیټس نه یو سټوډنټ چې کوم دا 2 چاکلیټس واغستل یعنی هغه ته چې کوم دا 2 چاکلیټس واغستل نو ټوټل چاکلیټس چې کوم دا هغه 8 وو اوس پکې چې کوم دا 2 ته واغستل 2 ته یوټیلایز شول نو دا 2 مونږ ته دا شو چې مطلب د دې نه 2 یو شوي دي او ټوټل چې کوم دا نو دا څومره 10 نو دا مونږ وایو دا فریکشن دی. او که چېرې مونږ د ریشو خبره کوو نو ریشو مونږ ته د دې 2 کوانټیټي ترمنځ ریلیشنشپ ښیي یعنی د دې ترمنځ مونږ ته ریلیشنشپ دا ښیي چې د یو سټوډنټ لپاره به څومره چاکلیټس وي نو 5:10 به شي
نو مطلب دا به راشي 1:2 یعنی د هر یو سټوډنټ لپاره چې کم ده نو څومره دي 2 چاکلیټس دي. د چاکلیټس او د سټوډنټس ترمنځ چې کم ده موږ ته دا یو ریلیشنشپ شو کوي او دلته کې چې کم ده نو دا موږ ته څه شو کوي دا موږ ته چې کم ده پارټس ټو هول چې کم ده کمپیریزن شو کوي یعنی دلته کې چې کم ده ټوټل 2 چاکلیټس یو شوي دي او 10 چې کم ده نو دا ټوټل دي یعنی دا دلته کې د سیم کوانټیټي ترمنځ چې کم ده کمپیریزن کوي او دلته کې چې کم ده دا د ډیفرنٹ کوانټیټي ترمنځ څه کوي کمپیریزن کوي. بیا ورپسې نیکسټ راځي چې ډیفرنس بټوین ریشو اینڈ ډیویژن. د ریشو د ډیویژن ترمنځ چې کم ده ډیفرنس د ریشو چې کم ده دا موږ ته کمپیریزن ښیي یا ریلیشنشپ ښیي د دوو کوانټیټي ترمنځ او دا ډیویژن چې کم ده نو دا موږ له هغه ایګزیکټ نمبر راکړي لکه موږ وایو دغه سیم چاکلیټس او اگزامپل واستو چې 10 چاکلیټس دي دغه 10 چاکلیټس چې کم ده په 5 سټوډنټس باندې موږ څه کوو ډیوایډ کوو دا به شي 10/5 دینه به راشي موږ سره 2 یعنی هر یو سټوډنټ چې کم ده نو هغه به څومره چاکلیټس والي هر یو سټوډنټ چې کم ده هغه به 2 چاکلیټ ریسیو کړي. که چېرې موږ ریشو وایو نو دا ریشو چې کم ده دا موږ داسې وایو چې 10:5 یا موږ وایو دا به راشي 2:1 نو دا 2:1 دا موږ ته یو ریلیشنشپ ښیي د سټوډنټس او د چاکلیټ ترمنځ ده یعنی د یو سټوډنټ لپاره چې کم ده ریکوایرډ چاکلیټ څومره دي 2 دي نو د 5 سټوډنټ لپاره به څومره وي نو دا موږ ته چې کم ده 10 شو کوي چې د دې لپاره به 10 وي او دلته د ډیویژن مطلب دا دی چې دا چاکلیټس ته ایکولی ډسټریبیوټ کا په 5 سټوډنټ کې نو دا تعالی هغه ایګزیکټ نمبر درکړي چې هر یو سټوډنټ ته به څومره راسي. بیا ورپسې راځي چې ډیفرنس بټوین ریشو اینڈ پرسنټیج او د ریشو او د پرسنټیج ترمنځ چې کم ده ډیفرنس دی. نو که موږ د ریشو خبره وکړو نو د ریشو ډیفینیشن مخکې موږ هم وکړو چې دا د دوو کوانټیټي ترمنځ کمپیریزن دی. سپوز دلته موږ وایو چې 3/5 یعنی موږ وایو چې په یو کلاس دی په هغې کې 3 بوایز دي د بوایز او د ګرلز ترمنځ چې کومه ریشو ده نو هغه څومره ده هغه موږ وایو 3:5 ده یعنی که 3 بوایز وي په یو کلاس کې نو 5 په پکې څومره وي ګرلز به وي پکې. و زه وایم که سیم موږ دا ریپرزینټ کوو چې یو کلاس دی په هغې کې چې کوم دا 20 ګرلز دي او 40 چې کوم دا هغه څه دي بوایز دي. نو که د دې تاسو پرسنټیج معلوموي نو د پرسنټیج دپاره به تاسو چې کم ده دا څه وکړئ دا به پلس کې 20 + 40 یعنی دا تاسو سره راللو 60 د سره راللو. اوس مونږ وایو چې د دې بوایز څومره پرسنټیج دی او د ګرلز چې کم ده دا څومره پرسنټیج دی. نو په پرسنټیج کې چې کم ده مونږ یو څیز د 100 سره کمپیر کوو یعنی 1/100 مونږ ګورو. نو دلته کې مونږ وایو چې بوایز چې کم ده هغه څومره دي 40 دي دا 40 په څومره کې دي په 60 کې دي خو دا به تاسو آوټ اف 100 ګورئ چې 100 چې کم ده نو دا به تاسو سره راځي یعنی په 100 کې به دا تاسو سره راځي. نو که چېرې د دې مونږ پرسنټیج نو د دې د پرسنټیج به مونږ سره راشي 40 له به چې کم ده په 1000 کې ضرب ورکړئ نو دا به شي 40 × 100 کې به له ملټیپلیکیشن ورکړئ او دا به بیا ډیوایډ کې په 60 باندې نو د دې پرسنټیج مونږ سره راغی 66.67% سره راغی 66.67% راغی. نو دغه شان د بوایز چې کم پرسنټیج راغی په 100 کې یعنی په 100 کې چې کم د موږ سره د بوایز څومره پرسنټیج دی 66.67 دی. دغه شان که د بوایز د ګرلز معلوموي نو هغه به هم تاسو چې کم دا 20/60 یعنی ټوټل سټوډنټ 60 دی په دې کې 20 ګرلز دي نو د دې پرسنټیج به سره راشي د دې پرسنټیج به چې کم ده نو تاسو سره راشي 20 × 100 divided by 60 نو دا تاسو سره راځي 33.33 دا راغی. نو دا تاسو سره د ګرلز پرسنټیج راغی. نو پرسنټیج خبره چې کله مونږ کوو نو پرسنټیج مونږ ته آوټ اف 100 یو کوانټیټي د یو کوانټیټي بلې کوانټیټي سره مونږ کمپیریزن کوو نو د هغه سیکنډ کوانټیټي چې کوم ده هغه به څه کړي هغه په 100 کې مونږ حساب کوو. په ریشو کې چې کوم ده نو دا څه باونډ نشته چې مطلب ته به 100 سره کمپیریزن کوي یا به 1000 سره کوي مطلب دی کې مختلف کوانټیټیز راتلی شي. نو په ریشو کې مونږ مختلف کوانټیټي ترمنځ ریلیشنشپ شو کولی شو او په پرسنټیج کې چې کله مونږ ریلیشنشپ شو کوو د دوه کوانټیټي په هغې کې به یو خامخا چې کم ده نو څه وي 100 به وي.